یو انګریز ایمان راوړی یو عالم واقع کی هغه د بار ملکی دی هغه زما جمعات ته یو انګریز راتلو ما ته پته لګیده چې دا انګریز د نوې مسلمان شوی دی او داس په یو کول ډیر بهترینی طریقې سره بیا بلکیا شو مونږ به کول ډیر خسته انداز کې به مونږ کول دی مسلمان ویل دی عالم چې ما به مال به خپل شرم را لې چې مونږ مسلمانان یو مونږ مثال هغه ځان ته مؤمنان وایو د پیغمبر وارثان ځان ته وایو قرآن او حدیث مونږ سره د مونږ اغه لوی خلک یو خو به هر حال دا نوې انګریز دی او دا ډیر خسته مونږ کې ډیر اطمینان سره ولاړه به وا په مزه باندې به رکوع وا خو بهترینی طریقې سره به سجده کوله نو ما ویل یو ځل دې سره غب شپ لګوم چې ستا دا کیفیت داسې ولې جوړ شوی دی نو د تینه تاسو کو چې 15 منټه غپ لګو ټیم قدر سره غو تل سیدا وای تا نه زه تاسو کوم ته دی اسلام راوړلو ته سم مجبور کړل چې ته مثال خپل عیسایت ته پرې غستلو او ته مسلمان شوي د دې مسلمان کېدلو وجه سو او سبب سره نو اک انګریز وی دا تاسو را نه مګو چې مثال زه ولې مسلمان شوی ما دوه ورته ویل چې زما د مسلمان دلو وجه هغه مونږ دی نو دی مسلمان ورته ویل دا څنګه چللې تا اول مون شروع کړه کا اول د اسلام راوړې دي ځکه اول سړی مسلمان شي کلمه وي بیا ورسته مونږ د کوي دا ورته وی دا انګریز وینا ما اول مون شروع کړه دي به مې ورسته ایمان راوړې دي نو د عالم ورته اریان شو چې عجیب خبره ده او ورته اوس ورته وکیدا وای زه چې عمر زه بین الاقوامي سطح باندې تاجر ما به د ملکونو سفرونه کول کله یو ملک ته بتلم کله بل ملک ته بتلم او ما سره ډیره زیاته پیسې هم وا ځکه لوی بین الاقوامي تاجر نو ما سره ډیر لوی سرمایه پیسې مې هر ملک ته بتلم چې کم زیاده وزما زړو غختل التبه ما وزټ کول خو لہذا زما په دی فطرت کې او په دی وینه کې اسی هغه دین پرستی پرتاوه مثال زما روح دا غختل چې یو عبادت سره کوي او زما ذهن بداویلی چې خامخا یو انسان هغه د یو خدای عبادت وکړي خو زما دغه سوچو خو لہذا مونږ خپل عیسایانو نو مونږ به د عیسی علی السلام خدای ګڼل او ما سره به انجیل او خپل کتاب نسخه ودا به ما سره په سفرونو کې ما به هغه کتله خو لہذا د عیسایانو چې کم مشران دي پادریان دی به زمونږ صحیح راهنمایي نه کوله ځکه غلطه ترجمانی کوي خپل عوامو ته نو دغه انګریز وی ما سفرونه کول نو ډیر ملکونو تتلم نو یو ځل ماته چا ویل چې د مصر طرف ته لاړ شه نو زه لاړم مصر طرف ته چې لاړم دا د 1992 کیسه ده ګورې د 1992 هغه ټیم دا ملکونه دا ډیر مزیدار ملکونو ځکه د اسلام یو اوازه پکې او مدارس پکې او علما پکې ناشنا حالاتو د دې ملکونو اوس خدا سي شوی دي چې د امریکای او د مصر پته نه لګي چې د امریکای لرالم که مصر ترالم به هر حال نو زه مصر تلاړم په 1912 کې چې ال تلاړم دریای نیل می وکتل نو ال تماته کسانو ویل چې دا اک دریای نیل چې فرعون پکې الله تبا کړی دی نو ما ال تاغه مزارات وکتل مدرسې می وکتل جامع ازهر می وکتل نو به په یو جمعات باندې تیریدل ما چې وکتل سخلق پکې ولاړ دي او صفونه ولاړ دي بالکل خاموشي سره یو کس مخ کې ولاړ دي هغه تلاوت شروع کړي دي او داسې الفاظ او داسې کلمات وي چې زما په دې بدن باندې اثر وکړو نو زما شوق پیدا شو چې دا کم خلق دي دا کم قسم خلق دي او کم مذهب والا دي نو ما بس ټیمو استلزلاړم د دې دروازې په خوا کې کېناستلم ما کتل چې د مسلمانان کم قوم دي نو یو سړی براغله جمعات ته بچرادن او تو خاموشي سره بشو جمعات نه بهر به جدا حالت جمعات ته بچراله یو خاموشي ادب احترام مظاهره به کوله نو ما دا خبرم نوٹ کړه دوی مدان چې بهترینی طریقې سره وکیناستلو او 10 په وکړو لاسونه به وینځل مثال مخ لاس په ارس به وینځل بهترینی طریقې سره خبرې به پکې نه کوله بیا براغله بیا به انتظار کوله یو سړی براغله چې محراب ته مخ کې شو دا ټول به خاموشي سره صفونه ودرېدل او داسې صفونه به مال چې کدا اوس چرته جنگ کوي یا چرته الوزي دا څه چللې نو امام بلاړه هغه به الله اکبر ویلي او تلاوت به شروع کو نو داسې کلمات او داسې کلام به ویل هغه ورته ویلي دی وای داسې هغه روحاني سندره به ویل هغه الفاظو کې لیکي وای یو ایک روحانی گیت گاتا هغه داسې وای نو روحاني سندره به مثال د مخ کې سړی شروع کړه شاته ورپسې خلک ولاړو نو زما په دې بدن باندې اثر وکړو نو بیا ما هم داسې کار شروع کړو کور ته ولاړم او دس چل خو پویدو نه چې دا او دس خو اکرنګ به مخ لاس پی به ما وینځل نو سما به دا بدن یخ شو او اثر به پیو شو بیا براغلم په مصلی باندې به ودرېدلم اکرنګ مخکته شم بره به شم خو لهذا هغه تلاوت مې نشو کولی مال چې دا بس الفاظ نو به هر حال
چې دا صرف هغه د مونځ هغه نقشه ما جوړ کړله، نور مې پکې تسبیحات نه ویل، نور مې پکې تلاوت نه کوله، نور مې کې سورۃ الفاتحه نه ویله، نو دې سیس په ما باندې انتهایی اثر وکړو. نو بیا زه مجبور شم هغه امام لورله مرتم دا تاسو کم کار کوي، لہذا زما خو زندگی بدله شوله، زما روح جدا تاسو دا مذهب قبلول غواړي، زه بغیر دین نه شم صبرېدلی چې ما کلمه نه وي ویلې. نو ما ته کلمه ووایه، ما ته دا مونځ وښایه، ما ته را تلاوت وښایه. نو اکه انګریز چې کم دی مسلمان شو، نو د هغې وجې نه دغه انګریز وایي چې لہذا ما هغه د مونځ هغه ډانچه به چې کله ادا کوله، صرف به د مونځ ډانچه وم، دننه به پکې ما څه نه ویلې، نو هغه به زما په دې بدن باندې اثر کوله، ما د روح ته به یو اطمینان او سکون میلاوېدله. او دا انګریز ویم وایي زه د دنیا په مختلفو ملکونو ګرځېدلی ما مختلفې عیاشۍ فحاشۍ کړي دي، هر قسمه حالات په ما باندې تیر شوي دي، ما د روح هغه سکون د دنیا په ګوټ ګوټ کې ولټو، خو زما روح ته سکون میلاو نه شو. خو چې کله مې دا ستاسو مونځ ولیدل او دکه مونځ ما شروع کړلو، نو زما روح ته یو سکون میلاو شو. نو لہذا بیا ورپسې داسې خبره کوي، وایي زه چې دا مونځ وکم، کور ته لاړ شم، بچو سره مصروفه شم، دنیا کې مصروفه شم، نو ګنټه دوه خو زه صحیح ما، خو درې څلور ګنټې وروسته په ما باندې بیا خاروخ ولګي او زما دا روح بیا وږی شي، هغه د مونځ هغه خوراک غواړي. نو لہذا زه بیا جومات ته راشم، بیا مثال یو درې څلور رکعاته مونځ وکم ښه اطمینان سره، نو زما روح دوباره چاره شي، خوراک ورته میلاو شي، نو زه بیا ګرځم بازار کې. نو یو انګریز باندې مثال د مونځ اثر کړی دی. نو موږ